الله تعالی وده ته یو دوه درې انعام ورکړو. په انعامو کې خو یو انعام الله تعالی دا ورکو چې هغه 50 منځونه اول واري په د فرض وو، د 500 په ځای بیا په 50 باندې بدل کړو. له 500 څخه پر 50 منځو ودرېدی، د 50 منځو خاص بالا نسم کول. الله تعالی پر محمد رسول الله باندې غږ وکړو چې ما په تقدیر کې هم 50 منځونه لیکلي وو، تا ته مې یو سعادت دا درکړی دی چې د 50 منځو په خاطر تا ته د 500 منځو ثواب درکوم. چې 5 وخت لمونځ انسان وکړي ثواب یې د څو لمنځو دی؟ د 500 لمنځو ثواب. نو یو سعادت الله تعالی په خپل ملاقات کې محمد رسول الله ته دا ورکو چې څوک 5 وخت لمونځ وکړي په یو لمانځه باندې د 10 لمنځو ثواب دی، په 5 لمنځو باندې د 500 لمنځو ثواب دی. او دویم سعادت چې الله تعالی و دې امت ته ورکو او خاص محمد رسول الله ته ورکو، الله تعالی فرمایي چې زما نبی تر تا مخکې سي 1,40,000 کم زیات انبیا راغلي دي، هغو ته ما دغه سعادت نه دی ورکړی. هغه کم سعادت دی؟ الله تعالی و محمد رسول الله ته د سورة الفاتحې نزول ورکو. سورة الفاتحه الحمدلله دا د هر مرض دپاره علاج دی. او بل سعادت چې ورکړی دی هغه د سورة البقرې آخري آیاتونه دي چې دغه آیاتونه تاسو وایست الله تعالی فرمایي تر عرش را لاندې چې زما کمې خزانې دي، په هغو خزانو کې به تاسو ته له خپلې خزانې څخه تا ته هر انعام درکوم. نو دویم سعادت یې دا ورکړو. دریم سعادت چې الله تعالی په خپل ملاقات کې محمد رسول الله ته ورکړی دی هغه یې دا ورکړی دی چې ستا په امت کې چې چا له ما سره شریک نه وي وی هغه کس به زه و جنت ته بیایم. کې هر څومره ګناهونه کړي، کې کبیره ګناهونه کړي دي، کې صغیره ګناهونه ورکړي دي، حتی که انسان په داسې حال کې د الله تعالی و حضور ته پیش دي چې د کبیره ګناهونه هر څومره زیات کړي صرف له الله تعالی سره شریک نه یې نیولی. الله تعالی وایي زه به خپل شفقت هم باندې کوم، زما ملائکه هم هغه ته دعا کوي، د محمد رسول الله دعا به هم په بسي هغه ته به ابدي جهنم نه ورکوم. نو الله تعالی له موږ تاسو سره څومره غټ احسان کړی دی. دا د محمد رسول الله و امت ته اعزاز دی. که چیرې کبیره ګناه وکړم الله تعالی وایي چې صرف له ما سره شریک نه یې نیولی ستا هغه امتي به زه و چا ته بیایم و جنت ته بیایم. نو په 500 لمنځو باندې د 500 لمنځو ثواب شو. او دویم انعام دا سو چې ما و تا ته داسې یو آیات راوښوی چې زما او ستا ټول مشکلات په هغه باندې حل کېږي، هغه الحمدلله ده، هغه د سورة البقرې آخري آیاتونه دي. او دریم انعام یې دا را سره وکړو چې موږ صرف له الله تعالی سره شریک نه وینیسو. الله تعالی دا وعده په عرش کې له محمد رسول الله سره کړې ده چې ستا ټول امتیان به و جنت ته بیایم. بل سعادت خو لا هم دا ده چې تر 1,40,000 کم و زیات چې څه امتونه تېر سوي دي تر ټولو امتو به و اول واري جنت ته بیایم. نو محمد رسول الله سره د الله تعالی ملاقات وسو، خبرې وسوې، له هغه وروسته محمد رسول الله په دغه یوه شپه کې له هغه 7 اسمانو څخه راکښته کېږي و بیت المقدس ته راځي، په بیت المقدس بیرته پر خپل براق باندې و مکې مکرمې ته راځي، له هغه وروسته بیا سهار سو. نو الله تعالی څومره اعزاز ورکو. دا د چش په خاطر باندې محمد رسول الله د نبوت 10 کاله تېر سوي وو چې کله دی نبي سو 10 کاله اوسو، 10 کاله محمد رسول الله په امتحانو کې و. له طائف پسې رالی کوچنیانو په ډبرو باندې ووایي د ده د بدن وینې وچوټو ته ولاړې. بیا هم دی الله تعالی ته څه وایي په یو باغ کې کښېنستی، د عتبه په باغ کې ناسته، وایي الله که ته راضي یې دا زما دپاره هېڅ هم نه دي چې صرف ته راسه راضي یې، نور په هېڅ تکلیف باندې زه نه یم. نو 10 کاله امتحانونه تېر کړو. کم شخصیت امتحانونه تېروي؟ محمد رسول الله فرمایي انا نبی و آدم بین الماء والطین. زه په هغه وخت کې نبی وم چې آدم علیه السلام د اوبو او د خټو په مابینځ کې و. آدم جوړ نه و، د آدم پیدایش نه و سوی. محمد رسول الله تعالی په ازل کې نبوت ورکړی و. نو دنیا سیده دارالامتحان ده. په دنیا کې به هر رقم مشکلات راځي. له مشکلاتو سره چې څوک وجنګېدی، له امتحانو سره چې څوک وجنګېدی، هغه ته به الله تعالی غټ انعام ورکوي.